رب العالمین قرآن حکیم کی مسلمانانو ته یو حکم کوي چې زما بندگانو ما یاد کې زه به تاسو یاد کم او زما د نعمتونو قدر او شکریو کې او زما د نعمتونو ناشکری مکوي. حدیث پاک کې راځي چې حدیث قدسی د نبی علیہ السلام د الله نه نقل کوي چې الله تعالی فرمایي چې یو بنده ما یادوي نو زه دې یادوم. که څوک الله الله کوي او دې پر خپل جب خپل رب یادوي دا سوچ ته دې نه کوي چې زه به د الله یېرم الله به م پخه یادوي. نو که یو انسان ما یادوي ځان لا اذا ذکرنی فی نفسی کدی ځان لا ما یادوي ذکرته فی نفسی الله وی زیم ځان سره پټ یادوم. او که یو انسان ان ذکرنی فی ملئن په یو ډله کې ما یادوي یو ډله کې څوک لګیا دی او اللہ اللہ کئی لا الہ الا اللہ وی اللہ فرمائی ذکرتو فی ملئن خیر منہو نزے پا بہتر ڈلکی یادوما ذکر چی دا انسان ما پا دنیا کی یادی خود انسانانو ڈلکی مم یادی او اللہ فرمائی چی زے پا اغا ڈلکی یادوما چی کم دا مقرب و فرشتو ڈلدا. او بیا دی حدیث پاک کی راضی چې که یو انسان ما تا یو لیشت ځان را نږدې کول غواړي الله فرمایي زه ورته یو ګز ځان ور نږدې کوم او که څوک ما ته یو ګز ځان را نږدې کوي زه هغه ته 2 ګزه ځان ور نږدې کوم. او من اتانی یمشي اتیته هرولا الله فرمایي که څوک ما ته پیاده را رواني زه په منډه ورځم. یعنی که بنده لگم کوشش کی کہ زه اللہ یاد کم او اللہ تزان نزدے کم او دا اللہ نزدېکت حاصل کم نو رب العالمین دا غی په نسبت بنده تزان ډیر زیات نزدې کوي. اوس ورونو زمونږ نزدېکت سره او دا الله نزدېکت سره دا الله داسې نزدېکت نه لکه دا مونږ چې یو بل ته ورته رغاړو ځو. زمونږ نزدېکت دا دی چې مونږ به په دې ژبه الله یاد کړو په هر لفظ چې وي که څوک الله الله کوي که څوک سبحان الله والحمدلله وی که څوک لا اله الا الله وی که څوک د الله د کتاب تلاوت کوي که څوک د الله نه دعا غواړي دا ټول ذکر دی. که څوک درود شریف وی لیکن د الله نوم د دام ذکر دی. نو زمونږ چې الله یادو دا غي دا مطلب چې په هر طریقه چې الله یاد کا الله ته نزدېکت دا اللہ پا نم راضی دا اللہ نم پا ہر طریقہ چی سڑے پا خیر والی دا اللہ تا نزدېکت تے. او بیا دا اللہ نزدېکت سا مطلب اگا دا دی چی اللہ دا بندن راضی شی او اللہ پا بندہ خپل رحم نازل کی او خپل برکتون و مغفرتون پہ نازل کی دا دا اللہ نزدېکت تے. نو بندہ تا اللہ حکم کئی چی اے بندہ ما یاد کا گورے ما تزان را نزدې کا زبتا خیات کم پا خوب دیات کم او تا تا بز زیاد در نزدیشم. حضرت موسیٰ علیہ السلام یوزل دا اللہ نا تپوسو کو وی اللہ اغا سیز راتاو خوایا چی بندہ پی تا تا دیر زیاد در نزدیکے گی دا سے شیر راتاو خوایا. اللہ و تو فرمائے لوی دعوایا چی لا الہ الا اللہ او دا دیر خشتخ کل مانا لری چی دا عبادت لائق ما سوا دا اللہ دا ذات نبل سوک نشتا چې مونږ د چا بندگی کو او چا ته سرخ کته کو عبادت څه ته وای غایت التذلل چې ځان ډیر زیات ذلیله کې او دا تندی چې د انسان شریف اندام دی دا الله ته پزمکه په دې خورو کې ولګي نو ځان د الله په دربار کې ذلیله کول او عاجزی اختیارول د عبادت ته. نو لا اله الا الله سمانا چې د عبادت لایق چې مونږ چاته معبود وایو او مونږ په خیادو او مونږ هر وخت بلو او مونږ هغه ته سرخ کته کو دا به د الله د ذات نه بل څوک نشتا. نو ولا اله الا الله وایا. حضرت موسی علیہ السلام وتوی وی الله دا خوار څوک وای ما ته دا څه ټکیو خای چې صرف زیوې مو بل څوک نه وای چې زپه تا ته در نږدې شم. رب العالمین ورته فرمایل اے موسی وی کدا لا الہ الا الله د تل په یو چابړی کې واچه او دا ټول زمکه وړ اسمانونه په بل چابړی کې واچه دا به درنه د دینه درون شی بل نشتا.
نو الله یادول او د الله نوم غشتل چې لا اله الا الله دې کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی. انسان په الله ته ډېر زیات نږدې کېږي. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی چې څوک یو ډله کې ناست دی او الله یادوي ذکر کوي الله یادوي نو فرشتې یو بل ته آوازونه ورکي. د دې لپاره مخصوص فرشتې دي چې هغوی د ذکر مجلس کې ناسته کوي. هغوی یو بل ته آوازونه کوي وی راشئ زمونږ چې کوم مقصد دی هغه پلانکي ځای کې دی. فرشتې راشي او د دې ذاکرینو ذکر والو نه ګیر چاپېره کینی او نبی علیہ السلام فرمای په دومره لوی تعداد کې راشي چې دې د اسمان د غاړو ته دا فرشتې ورسی. چې کله دا ذکر خلاص شي دا فرشتې دا خلق خواره شي دا فرشتې الله ته لاړې شي. نو وی الله نبی علیہ السلام فرمای ته ښه خبر دی خو د دې ذکر دا فضیلت ښکاره کوي. نو الله ته تپوس کوي د دې فرشتو نه چېرته تللی وی؟ وی الله ته یو ځای یادېدې یو قوم ته یادولې نو موږ د هغه قوم سره کېناستو د هغې نه ګیر چاپېره کېناستو. وی هغې څه کول؟ وی الله ته پخو صفتونو یادولې. وی دوی زه لیدې ما چې زه یادولم. فرشتې ورته وی نه الله لیدلی خو یې نه. وی که زه لیدې ما ولیدم او د هغې نه پس به بیا څه حالي؟ وی پروردګاره دا خو لا ته لیدې نه ستا قدرتونه یې لیدي دي که تی ولیدې نو د دې نه به دې په ښه انداز کې یادوي. وی څه غوښتل؟ وی الله جنت یې غوښته. وی جنت یې لیدې دی؟ وی نه الله لیدې خو یې نه دی. وی که لیدې یې وی پروردګاره کې لیدې وی نو بیا خو به شپه ورځ جنت پسې منډې والی او یادو به ستا نه به یې غوښته. وی د څه نه امان غوښته؟ وی د اور نه امان غوښته. وی فرشتو دې خلکو اور لیدلی چې امان ته غواړي؟ وی نه الله اور خو یې نه دی لیدی. وی که لیدې وی بیا؟ وی که لیدې وی خو بیا به ته شپه ورځې منډې والی او ستا نه به د اور ستا په ذات به د اور نه پناه غوښته. وی نور یې څه غوښتل؟ وی ستا رضا یې غوښته. یو حدیث کې دا لفظ زیات دی. وی ستا رضا یې غوښته. دی زما په رضا څه کوي؟ وی الله تا غواړي ستا خوشحالي غواړي. وی ښه تاسو ګواهان شئ چې دوی څه ووې دا مې وله قبول کړل چې څه غواړي او ورکوم څه نه چې پناه غواړي د هغې نه پناه ورکوم. دا فرشتې ورته وی الله یو سړی دوه خو په لاره تېرېدل د ذکر د مجلس ته نو راغلی په لاره تېرېدل هسې پکې شریک شو چا سره کار و د چا ملاقات له راغلی دي مقصد یې دا نو چې تا یاد کړي خو د مجلس کې هسې کېناستل. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله دې فرشتو ته اعلان کوي چې دا کم هسې ورسره ناست دي یا چاله کار له راغلی دي د دې ذکر والو د برکت نه مې ورسره هغه مبخل. دارونو د ذکر فضیلت دی. الله په دې